جندي والشعراء يتبعهم الغاوون او د شاعرانو تابعداري کوي گمراه خلق شاعرانو تابعداري کوي گمراه خلق هغه خلق چې څوک بیلیاري وي او گمراه وي شعر او شاعري دا نازل شوی په هغه ټیم کې چې کله د عربو شاعرانو د اسلام سپکاوی کړو د عربو شاعرانو د دین متین سپکاوی کړو د حضور مبارک سپکاوی کړو نو الله تبارک وتعالى دا غوي په مذمت کې نازل کړو او خلقو به هغه تابعداري کوله حدیث شریف کې راغلی دي دا حدیث مبارک بخاری شریف کې شته کتاب الادب کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې کچرتا خېټه او ګېډه دا د وینو او د زو نه ډک شي نو خیر دی خو چې د شیرونو نه ډک نشي د بیهوده شیرونو نه دغه نه ډک نشي بل حدیث مبارک راغلی دی راوی دی بریرہ رضی الله تعالی عنہ حضرت بریدہ رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک د فحش او د بهایي باندې مشتمل شیرونه یي فحش بهایي باندې مشتمل اشعار یي نبی علیہ السلام فرمای دا ژبه ډیره بیکاره ژبه دا ژبه ډیره بیکاره ژبه چې بهایي شیرونه پکې یي او دا څه بیزایا د الله او د نبی او د دین د صفاتونو علاوه دا څه شیرونه چې باغی کې بهایي باغی کې د شرابونو ذکر وي باغی کې ځوانان گمراهه طرف ته بوتلل وي دا ډیره ناکاره او بیکاره ژبه دغه وجنه علماء د لیکلي دي چې کوم شیرونو کې د شرابونو ذکر وي کوم شیرونو کې دا اوس وخت کې الله د معافیو کې ډیر بد حال روان دي ډیر بد حال روان روزه داسې دي نعوذ بالله وغدا سي دي واسي بس ډیر به هي روانه هغه داسې او دغه داسې د دنیا د مخلوق د صفاتونه روان دي باقاعده علماء فتوا به موجود دي چې دا شیرونه حرام دي حرام څه معنی ګناي کبیره نو په دغه آیاتونو کې علما لیکي مفسرین چې شاعرانو ته نصیحت کوي چې و شاعرانو د الله پاک د نبی پاک د قران پاک د اسلام نه علاوه چې ته نور ټیک قومي شیرونه میا خدا سي اشعار چې باغی کې بهایي وي باغی کې د جامونو ذکر وي باغی کې د مطلب چې یو شی د بل شي ذکر وي نو دا شیرونه چې دا حرام دي ځکه الله تبارک وتعالى فرمای والشعراء يتبعهم الغاوون د شاعرانو تابعداري کوي الغاوون گمراه خلق علم ترى آیت نګوري انهم بشکدا شاعران چې دی فی کل وادی یهیمون بهر واده د گمراهی کې سرګردان دي کله یو غرولي کله بل غرولي کله یو خبره کې کله بل خبره کې وانهم او بشکد یقولون وای ما هغه لا يفعلون چې دوی نه کوي هغه څه وای چې دوی نه کوي یاره چې پلانکای ونه وینم بس مړ کېږم کلم مړ نشو درویغ دي کنه او یاره چې داسې شم بس لوګای شم یو پیران تشخړاونه خاطه نو ټول هغه خبرې دا ګوره ډېر ښکلی او حقی کتاب دی او بشک دا شاعران چې دی وای هغه څه لا يفعلون چې دوی نه کوي الا الذين امنوا الله تبارک وتعالى فرمایي ټول شاعران نو خم هغه شاعران چې د اسلام بیان کوي هغه شاعران چې په شعر کې د نبی علی السلام صفات بیانوي هغه شاعران چې د الله تبارک وتعالى د کتاب شعرونه او اوصاف بیانوي حمدونه لیکي نعتونه لیکي اسلامی ترانی لیکي الا الذين مگر هغه شاعران امنو چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي وذكروا الله كثيرا او یاد کړی دی دوی الله تبارک وتعالى کثیرا ډیر ډیر وانتصروا او انتقام یې غسته دی من بعد ما ظلموا رستو د هغه نه چې دوی سره ظلم شوی دی نو هغه خلق نه یادم ځکه چې خبره ټوله په هغه خبرې ته وګورو چې شاعر دا څنګه ویلي نبی علیہ السلام صحابه عبد الله ابن رواحه علی شیر خدا او حسان ابن ثابت مختلف صحابه او چاوي اشعار ویل د اسلام د پاره او د نبی اسلام د پاره حسان ابن ثابت سے فرمائی
ما ام مدحت محمدا بمقالتي، ما ام مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. معنی څه؟ ما په خپل شیرونو باندې د نبی علیہ السلام صفاتونه نه دي کړی، ما په خپل شیرونو باندې د نبی علیہ السلام صفاتونه نه دي کړی، بلکې ما خپل شیرونه په نبی علیہ السلام باندې خیسته کړل. د په ذکر باندې ما شیرونه خیسته شو، ما په د څه صفاتونه کړی، خو ما شیرونه په خپل شو. حضرت علی سے فرمائی سلام علی خیر الانام و سیدی محبوب الہ العالمین محمدی. ہر یو شاعر دین اسلام پر حسان بن ثابت سے فرمائی واحسن منک لم تر قط عینی، محبوب دتا نخکلی مان سترګو چرته نه لیدل، واجمل منک لم تلد النساء، محبوب دتا نه خیسته چرته وی مور نه دی زیګولې، خلقت مبرئا من كل عیب، داسې د عیبونو نه پاکي کأنک قد خلقت کما تشاء، لکه څرنګه چې تا غوښتل او مغه سي پیدا شوی، هر قسم عیبونو نه پاکي. نو دا شیرونه هغه دي چې دا د اسلام د تقویت لپاره کار ورکوي، عقیده په مضبوطیږي، ایمان په مضبوطیږي، نبی پاک علیہ السلام ترنه په خوشحاليږي. نو دا نصیحت دی د شاعرانو لپاره چې هغه ګډ وډ غنيږي. الله تعالی د ټولو ته هدایت وکړي. الله پاک فرمایي وسيعلم الذين او زر دی چې په بشي هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دی اي منقلب ينقلبون، چې کوم طرف ته دوی اوړي دن کې دي چې اوړي. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي. اللهم صل وسلم